السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانان ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو بدن باندې د کوم چا چې کاروبار پر مخ باندې نه ځي په رزق کې برکت نه وي په کاروبار په مال دولت کې برکت نه وي نو هغه د انسان دپاره ما بهترینه او مجربه وظیفه راوړې چې پر دغه وظیفه باندې دی عمل وکړي دغه شروع کړي الله تعالی به د ده په رزق او روزي کې برکت واچوي د ده کاروبار به مخته ولاړ یعنی یو سړی دا شکایت کوي چې هر کاروبار شروع کړم هغه کاروبار کې مې شپه سي پر شا باندې را رواني تواني سمه لیکن کاروبار یې مخته نه په خصایص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بارک فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مجلس کې ناست چې سړی راغی فشکا الیه فقر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل فقر او فقیر شکایت وکړي چې د الله رسول زه ډیر غریب یم زه ډیر فقیر یم او زه ډیر مسکین یم ما ته یو داسې عمل راوښیه چې د هغه عمل په ذریعه سره الله تعالی ما ته مال او دولت او جایداد راکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و دې صحابي ته وفرمایل چې ته د فرشتو د لمانځه سره او د ټول مخلوق د ذکر نه غافل شوه ځکه چې ته فقیر او ته مسکین یې د مشکلات سره مخامخ یې دې صحابي عرض وکړي ای د الله رسوله د فرشتو لمونځ او د ټول مخلوق ذکر چې کښې دی او کومه دی ماته وښیه د الله رسوله د عمل به زه کومه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته وفرمیل کله چې د سهار سنت ادا کوو د سهار سماباد کې در فرضو پورې د سهار در فرضو پورې څومره ټیم دی په دغه ټیم کې دغه عمل کوه او دغه وظیفه کوه الله تعالی به تا مالدار وګرځي الله تعالی به تا غني وګرځي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر یعنی کوم سړی دا غواړي چې ما الله تعالی غني وګرځي الله تعالی ما مالدار وګرځي نو هغه دې دغه وظیفه کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله د سهار د فرض او د سنتو په مابین کې دې سل پیری وایي دا وظیفه دې هیڅ کله نه پرېږدي الله تعالی به د احتیاجونه دنیایي څومره احتیاجونه دي هغه به ټول الله تعالی ورپوره کړي او په دنیا کې به هم کامیاب شي په آخرت کې هم کامیاب ځکه دا ډیره بهترینه او مجربه وظیفه